نو اصحاب صفه د اویا کسانو او د دوی دپاره دغه ځای کې نبی علیه صلات وسلام یو چبوتره جوړه کړې وه او صفه ویلی شي چبوترې ته یو مدرسه وه تقریبا لکه داسې ورته ووایه نو دغې دې وجې نه دې ته وایي اصحاب صفه دا اویا کسانو ابو رسب سره نو دا ډېر غریبانان صحابه کرامو دوی سره به د خوراک څښاک څه نه و اگر به کله کله به اکثر په مانځه کې راولېده د لوږې د لاسه نو الله تعالی وایي چې للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض هغه په ځمکه کې د کمایي دپاره نه ځي هغه د دین دپاره راوتلي دي هغه په دین کې خپل ټول علم او خپل زندگی چې دی نو هغه په هغې کې مصرف کوي او یحسبهم الجاهل ناپوه خلک وایي چې دا مالداران دي اغنیا ولې من التعفف د وجې نه کولو د سوال نه خو تعرفهم بسیماهم ته به هغه په خپلو نښو باندې پېژنې لا یسألون الناس الحافه خلکو نه په زوره باندې سوال نه کوي نو تاسو خپل صدقات د داسې خلکو په ځای کې استعمال کوئ په دې ځای کې استعمال کوي حضرت ابو هریره صاحب یو واقعه واورئ صحیح ستو کې دا واقعه ذکر ده امام بخاري هم ذکر کړې ده امام ترمذي هم ذکر کړې ده چې حضرت ابو هریره صاحب فرمایي وایي یو پیره زه ډېر زیات وږی شوی وم او دومره وږی شوی وم چې نور زما برداشت نه و خپله ګېډه ما په دې ځمکه پورې کلکوله لاعتمدو کبدي علی الارض په ځمکه باندې د ډېر لوږې د لاسه وایي چې کله برداشت نه خبره ووته جو بهر په داسې لاره کې رالمه کېناستمه په کومه لاره کې چې به صحابه کرام تله راتله وی دا ابوبکر صدیق صاحب راغی ابو هریره صاحب فرمایي ابوبکر صدیق صاحب راغی زه एकदम پاسېدم که نه چې ما ورته وایي د دې آیات کریمه څه مطلب دی وی آیات مطلب مال راتله مانم مال راتله خو ما وایي چې دی زما دې مخ ته وګوري او وایي چې ته خو وږی نه یې راشي راشه روټۍ در باندې وخورم غوښتلی نه ښه صحابه کرامو سختې برداشت کړي مونږ څه کوو او وایي چې ابوبکر صدیق صاحب راته د هغه آیات ترجمه وکړه وضاحت یې راوکړو لاړ خو دغه یې ونه کړه وایي دې کې عمر فاروق صاحب راغی بیا زر ورپاسېدم بل آیات مې دغه کړم چې د دې آیات څه مطلب دی وایي هغه راته هغه آیات معنی ووایي خو هغه بس څه راته څه نه کړه بس لاړ آیات یې راته وایي وروسته مې کاته بس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین پیغمبر راغی چې څنګه راغی که نه او چې زه ورپاسېدم بیا د سوال په نیت پاسېدلم چې تپوس وکړم وایي نبي صاحب ماته وایي چې عرفتو ما فی وجهي ابو هریره صاحب ستا په مخ باندې چې کوم آثار دي او ستا چې څه مقصد دی ما پېژندلی دی ما پسې راځه وایي نبي علیه السلام په ځان پسې بوت او چې کور ته لاړ نو چا پی راوړي وو نبي صاحب وایي دا پی کوم ځای وایي یو کس راوړي دی تاسو دپاره دغه ده هیبه کړي دي چا نبي علیه صلات وسلام ابو هریره صاحب ته ووایي هغه څه خوشحاله شو چې بس پی ولیده چې اوس په ماله راکړي نبي صاحب ابو هریره صاحب ته ووایي لاړ شه د مدرسې ټول طالبان راوله اصحاب صفه والا ټول راوله اویا کسان ټول راوله ابو هریره صاحب وایي چې زړه کې مې دا هم راغله چې یاره دا خو زما نه کېږي ډېر وږی و که نه ډېر زیات وایي زه نبي علیه السلام ویلي دي نو لاړمه ټول مې راوسته کېناسته یو پیاله پی دي او ما ته دغه ووایي اوس په ما ته نبي علیه السلام وایي چې ویې څښه که نه خو نه نبي صاحب ما ته وایي چې راشه دا پیاله واله او د دې ځای نه شروع کړه دله ورکړه داسې شروع ما چې هغه له ورکړه او زړه مې اوس دا وایي چې دی به ټول ختم کړي خو هغه ترې ځان موړ کړو ځان یې ترې موړ کړو بیخي موړ شو بیا دې بل له ورکړه ګوره چې صحابه کرامو ته به څه راتله که نه یا نبي سلام ته نو اولنۍ صدقه به نبي صاحب په اصحاب صفه باندې کوله ښه دا چې دا د علم طالبان دي نو بیا دې بل له ورکړه بیا دې بل له وایي ټولو به چې کوم دی نو ځان ماړه و تر دې پورې چې اخري کس ځان موړ کړو او اقه یو پیاله پی دي ختمیږي نه کمیږي هم نه او بیا چې ابو هریره صاحب وایي نبي صاحب ما ته اوس وایي چې څوک پاتې دي لکه اوس ما ورته پاتې نور خو څوک نه دي پاتې نبي صاحب وایي ما ته وایي چې کېنه اوس کا وایي زه کېناستم ومې ځان مې موړ کړو نبي صاحب ته دوباره بیا وایي چې نور اوس کا وی په دویم ځل مې وسکل وی په دریم ځل باندې مې وسکل وی نبي صاحب چې نور وسکم چې قسم مې وخوړو چې نور په ما کې ځای نشته بیخي موړ شوی یم وی بیا نبي علیه صلات وسلام واغسته او په خندا باندې شو هغه احساس وکړه نه چې دا دغه نبي علیه السلام بیا مسکراهټ وکړو او بسم الله وی الحمدلله وی هغه پی بیا وسکل ختم کړ نو ګوره صحابه کرامو داسې سختې دغه کړي خو لا یسألون الناس الحافه وایي په زور به یې نه کړو نو تاسو چې صدقات او خیراتونه دا کوئ نو دا